چې دغه 15 اعمال کله امت کې شروع شي 15 قسمه نقصانات به پیدا کیږي. تاسو دی یو حدیث ته صرف سوچ وکئ او نن سبا چې کوم حالات دي په ټوله دنیا کې دا یو حدیث د ټوله دنیا د عملونو د پاره او د ټوله دنیا د عذابونو او سزاګانو د پاره کافی دی. یو حدیث او 15 اشیاء سره 15 شیزونه تړلې دي، 15 عملونو سره 15 سزاګانې تړلې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا معاشر المهاجرین 5 خصال اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل 15 خصلتونه او عملونه داسې دي چې تاسو کله پدې کې مبتلا شئ دا اختیار کړئ او دا هغه د بیان نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه واعوذ بالله ان تدركوهن، و اذا د خداینا پناه غواړم چې دا عملونه پتا سو کې راشي. او موږ لم دا دعا د دې نه مخکې ویل پکار دي. تاسو ټول وی اعوذ بالله ان ادركوهن چې موږ د دې ادراک کو موږ هغه په خپل ژوندۍ کې راولو، الله دې د دې عملونه موږ محفوظ کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول عمل خودو لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم الذين مضوا. یو عمل داده چې کله فاحش کارونه په دې امت کې زیات شي، فاحش هر بدکار ته ویل کیږي، یعنی د ګناه کارونه په دې امت کې زیات شي او اعلانیه ګناونه شروع شي. دا یاد لرئ ګناه دوانه ګناونه دي، خفیه او اعلانیه. خو اعلانیه ګناه د خفیه نه ډیر درجه بدتر ده. اعلانیه باندې الله ډیر غوسه کیږي. نبی علیہ السلام وی کل امتی معاف الا المجاهرون، زما ټول امتیان به الله معاف کی، خو چې کوم علی الاعلان بر سر بازار بدماشی سره حد درمی سره سینا زوری سره کوم ګناونه کوي دا ګناونګار الله نه معاف کوي، دا بدماشي کوي. نو چې کله داسې ګناونه شروع شي اعلانیه نو تاسو کې به طاعون بیماری شروع کیږي. طاعون ویل کېږي وبایي مرض، هر یو ته شامل دی. نو تاسو ګورئ دا یو وبایي مرض شروع شوی دی او اوسه پورې نه ختمېږي ټوله دنیا کې. والاوجاع او هغه بیماریانې التي لم تكن مزد فی اسلافهم، او د دین علاوه تعاونی بیماریان نه علاوه به داسې بیماریان راځي و چې ستاسو مشرانو کې باغه بیماریان نه وي او هغوی به د دې نومونه هم نه پیژاندل. اوس داسې بیماریان راځي وایي دا پلانې کس داسې بیمار دی چې په دنیا کې صرف 20 کسان داسې بیماران دي. دی پلانی کس ته وایي داسې بیماري ولګېدله چې دا واحد په ټوله دنیا کې داسې بیمار دی. نو د دې بیمارۍ نمونه څوک نه پیژني. نو فاحش کارونه هغې سره دا تړلی دي. دویم ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونه، او چې کله تول کې کمی راځي، کیل او وزن کې انسان کمی راولي، نو بیا به الله رب العزت قحطونه را لیږي. اخذوا بالسنین بیا به د قحطونه راځي، مهنګایم په قحط کې شامل ده. او دغه رنګې بېروزګاري به راځي. نو تاسو ګورئ سړی بېروزګار یم، ولې چې چا سره روزګار په لاس کې راشي بس دوکه شروع کی او وزن کم ورکوي، وخت کم ورکوي. سرکاري ملازم دی، 6 غنټې ډیوټي ده، 10 غنټې ډیوټي ده، د دې په نیم هم نه کوي. چوټیاري درخواست نه ورکوي او دغه رنګې صرف حاضري لګوي او بې تختی. دا ټول دي دغه رنګې چا سره ملازمین دي. نو د دې د وجې نه عزتمندو قحط بیماری راځي او بېروزګاري راځي. دریم او د سره وجور السلطان علیهم، ظالمان بادشاهان هم په انسان باندې مقرر کیږي. چې کوم قوم کې د وزن او د کیل کمی وي، کم وزن ورکوي، نو عزتمندو دې باندې دا 3 راځي. یو قحط،
بل بیروزګاری او بل ظالمان حکمران. نو څومره عمرونو نه موږ مبتلا یو په ظالم حکمرانانو باندې. وجه څه ده؟ لاندې خلک وایي موږ ځان نه ټیک کوو، بره دې ټیک شي. دا غلطه خبره ده. الله وایي بره به لاندې به ټیک کوئ، نو بره به هم ټیک کوم. حکمران وایي زه راولم. او دریم عمل ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. او چې کله دریم عمل داري چې څوک زکات نه ورکوي، الله رب العزت وایي زه به بارانونه نه کوم. دا دې ځل باران څومره وروسته شو، او چې بیا وشو نو بیا زیاتو. باران رحمت نه وي، باران هم کله زحمت وي. او الله قسم دې که چېرته زناور نه وی نو ما به یو قطره اوبه هم نه راتویولې. دا زکاتونه چې څوک نه ورکوي. نو بهرحال که انسان ګوره، ما درته د هر عمل موسم سره هم تعلق دی. باران موسم دی که نه؟ نو زمونږ د زکات تعلق موسم سره رالی، ګرمۍ سردۍ سره رالی. چې باران نه کېږي نو بیا غلی نه کېږي، چې غلی نه کېږي نو بازارونو کې شی کم راځي، چې شی کم راځي نو بیا ریټونه زیاتېږي. نو دا ټول څیزونه هم دغه اعمالو سره تړلي. او دریم څلورم نمبر ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. او چې کله انسان د الله او د رسول د وعدو پابندي نه کوي، د الله رسول چې څومره وعدې دي، د الله احکامات او د رسول سنت طریقې، دا چې انسان عمل نه کوي، وی الله وی زه به پې غیر اقوام په دې مسلط کوم، د دې د قوم نه بنوي. لکه زمونږ په ملکونو باندې چې عزتمندو کله روس مسلط وي، او کله په امریکا مسلط وي، او کله په برطانیه مسلط وي. دا وجه څه ده؟ لاندې خلک د الله او د رسول وعدې نه پوره کوي. زمونږ حکمران د الله د رسول وعدې پیژني نه چې څه دي. چې یو انسان لمونځ نه ورځي، یو انسان له دعای قنوت نه ورځي، نو هغه به نور په څه پوهېږي؟ نو دې وجې نه الله وایي بیا زه غیر اقوام په تاسو باندې مقرر کما. او بیا نو اوس وګورئ عزتمندو، زمونږ ټول اکثر اسلامي ملکونه هغه د یهودو نصاراو د قرضونو د لاندې ډوب دي. ماردل دا یو حدیث زمونږ د ټول سیاست، معاشرت، کاروبار، اخلاق د ټول لپاره دا یو حدیث پوره دی. او پنځم عمل وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. او چې کله د دوی مشران، عدالتونه او حکمرانان د الله د کتاب مطابق په عدالتونو کې فیصلې نه کوي، نو الله به وی په دې کې باهمي جنگ او جدل پیدا کوي. د دوی په میس کې یو بل سره دوی جنگي، باهمي خونریزي بکیږي. ځکه انصاف نشته. چې انصاف نه نو عزتمندو بیا خلک ارسه کوي کنه. او چې کله کتاب الله مطابق فیصله کوي، یو سړی ته پته چې زما بلاس کټ کیږي، یو سړی ته پته چې زما مخ توريږي، یو سړی ته پته چې ما په خر باندې کېنی، یو سړی ته پته چې بر سره بارزار به مال پانسی را کولې کیږي، یو سړی ته پته ده چې بای کله چا لاس می کټ کو نو مانه بلاس کټ کیږي، کما دا چا ګوته کټ کړ نو زمانه به ګوته کټ کیږي. او د مالدار او د غریب ګوته برابر ده، سترګې برابر ده. الانف بالانف والاذن بالاذن. قران وی پوزه د پوزه برابر ده، سترګه د سترګې برابر ده، لاس د لاس برابر ده. نو بیا څوک ګناه کوي؟ نو چې کله د الله کتاب مطابق فیصلې نه کیږي، نو بیا به باهمي جنگ او جدل زیاتی. کورونو کې به جنگي، دکانونو کې به جنگي، او دا شان عزتمندو عدالتونو کې به جنگي، او مارکیټونو کې به جنگي. عدالتي نظام چې څوک ورسې شوی نه. الله رب العزت عزتمندو زموږ او تاسو حفاظت وکړي. دا حالات